पाकिस्तान په دویم ټیسټ کې په لومړني اننګز کې په 232 رنزونو باندې ټوټل ټیم آؤٹ شو. بنگلادیش جوړ کړیو 278 رنزونه او پاکستان ورپسې په 232 رنزونو ټوټل ټیم آؤٹ شوی دی. د پاکستان ټیم دومره ښکته لاړو چې وخت دا سوچ بنگلادیش په د پاکستان نه ون ډے T20 میچز نشو ګټلی. ټیسټ خو ډېره لویه خبره ده. هغه ټیسټ فارمیټ کې نن سبا بنگلادیش ډومیننټ دی په پاکستان باندې. پاکستان بیټنګ لاین اپ در سره شریکوم خو پاکستان انتهایی خراب پرفارمنس دا وخت په هر فارمیټ کې کوي لګیا دی. نو ټیم کې غټ بدلون پکار دی، د ټیم غټه سرجری پکار ده. په دې سکور کارت کې مونږ خبرو کو نو لیډینګ رن سکورر چې کوم دی په دې کې 68 رنزونه په 84 بالونو باندې بابر اعظم جوړ کړی دي. 68 پکې هایست سکور دی د بابر اعظم. دینه علاوه اذان اویس 34 بال 13، عبدالله فضل 21 بال 9، شان مسعود 26 بال 21، سعود شکیل یو ځل بیا ناکام 28 بال 8، سلمان آغا 15 بال 21، رضوان 27 بال 13، بابر اعظم 84 بال 68. دا پکې هایست سکور دی. د ټولو نه بیا ښه بیټنګ چې کوم دی ساجد خان کړی چې په 28 بالو 38 رنزونه جوړ کړي دي، څلور چکی او 2 چوکي یې موخلي دي. د ظالم بچي لکه د T20 بیټنګ کړی دی. خرم شهزاد 10 بال 10 او محمد عباس 4 بال 0 نټ آؤٹ پاتې شوی دی. لکه د پاکستان په 232 رنزونو جوړولو کې بابر اعظم او ساجد خان ښه بیټنګ کړی دی. نو ټول د پاکستان میډل آرډر ټوټلی فلاپ تللی دی. په هر کلاډي کې چېرې انډیویجولي خبرو کو نو شان مسعود ایز ا کیپټن لاست تیر شوي 6 میچونه بایلل په مخه باندې. ایز ا کیپټن یو ناکام ترین کیپټن چې کوم دی هغه شان مسعود دی. د حوالې سره به د شعیب اختر وي د دوی په دې وجه شان مسعود کپتان جوړ کړی چې شان مسعود یو خالق دی، یعنی صرف په اخلاقو باندې هغه کپتان جوړ کړی. نو دغه پرفارمنس نشته دی. نو که په اخلاقو تاسو کپتانان جوړوي نو بیا تاسو ولې مولانا طارق جمیل صاحب ولې نه کپتان کوي؟ مولانا نور داسې ښه اخلاقو والا انسان لکه مسعود صاحب چې کوم دی هغه تاسو ولې د پاکستان د ټیم کپتان نه اخلئ؟ نو عجیبه خبره ده. نو ایز ا کیپټن شان مسعود کمپلیټلی فلاپ روان دی. بیا ورپسې سعود شکیل که تاسو ګورئ نو یو غټ نوم دی او پرفارمنس چې کوم دی په لومړني ټیسټ کې داسې خاص پرفارمنس چې په دویم ټیسټ کې په 28 بال لارې په 8 رنزو باندې آؤټ شوی دی. سلمان علي آغا جی واورئ چې دا زموږ د پاکستان د ون ډے کیپټن د T20 کپټن او د په 28 بالو باندې سوري په 51 بالو باندې 21 رنزونه سلمان علي آغا جوړ کړي دي. نو چې کله د میډل آرډر د ستا دغه حال وي بیا د موږ وکټ کیپر بیټسمین رضوان 27 بال 31 رنزونه جوړ کړي، 27 بال 13 محمد رضوان جوړ کړي دي چې په دې ټیسټ کې محمد رضوان هم کمپلیټلی ایکسپوز شو. یو خو ایز ا وکټ کیپر د وکټو شاله هم دا غډیر غټ میسټیکس راغل، سټمپونه ته مس شو، کیچونه ته ډراپ شو، ایون ریویو چې کوم دا هغه کې وکټ کیپر اهم رول وي. ځکه چې کله هم یو بال ټچ شي یا یو بال پیډ شي لیګ بیفور وي نو هغه بالر او کیپر په سلا باندې هغه اشتل کیږي. بالر او کیپر او کپتان چې کوم دی هغه د کیپر نه تپوس کوي، د بالر نه په نسبت باندې د کیپر نه زیات تپوس کوي. ځکه بالر خو وایي چې والا بالر خو وایي چې کېدای شي وکټ راله ملو شي. بالر خو مطلب که دغه وي که آؤټ ویم نه خو بالر په شک وي چې کېدای شي آؤټ وي. یو واحد کیپر وي چې هغه صحیح فیصله او هغه صحیح مشوره کپتان له ورکوي چې یاو DRS په واخله که نه، ریویو په واخله که نه. نو چې کله DRS سیستم کله هم داسې راشي لیګ بیفور وي یا ټچ آؤټ وي نو کپتان ډایرکټ د کیپر نه تپوس کوي، د بالر نه زیات ډیپینډ د کپتان په کیپر وي. نو په دې ټیسټ میچ کې د محمد رضوان په ریویو سیستم کې هم څه فیصلې غلطې راغې. ښه به ټچ و دی به ټچ و نه ریدو. لکه په سلپ کې صرف محمد رضوان نه سلپ کې فیلډر ولاړ دی، گلی کې ولاړ دی، په پوینټ باندې فیلډر ولاړ دی. لکه ټچ کې خو فیلډران جوخ ولاړي، دی ټک نه وري دی ټچ نه وري، 2 ټچ آؤټ او دی ونه د ریویو په وای نشته، امپایر هم ورنه کو دی په ریویو وای نشته. نو ایز ا وکټ کیپر محمد رضوان پرفارمنس هم ډاون شوی دی او ایز ا وکټ کیپر بیټسمین بیټنګ کې هم محمد رضوان انتهایی خراب روان دی. اور دې پرفارمنس سره محمد رضوان هم زیات وخت په ټیم کې نشي تیرولی. نو د پاکستان ټیم یو ځل بیا په سیکنډ ټیسټ کې هم غیر شوی دی او الله دې وکړي چې دا سیکنډ ټیسټ میچ وګټي ورنه کلین سویپ پشي په بنگلادیش کې.